الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. زما معزز مسلمانانو، مخی آیت کی الله جل جلاله د حضرت عزیر علیه السلام قصه تفصیل سره هغه ذکر کړه، او کم چې دوه قوانین د نیکانو د بدانو خلکو بیان شوی، په هغې باندې یوه مسله الله تعالی متفرع کړه. اولنی قانون داو چې بعضی خلک هغه د بدانو خلکو ملګرستیا وکړي، نو هغه بدان خلک ته چې کله یو دلیل واضح راشي او مضبوطه دلیل ورته راشي، نو دا غلطو خلکو د ملګرتیا د وجې نه هغوی په هغه ظلمت کې واپس پاتې شي، په تیاره کې پاتې شي، دلیل هم ورته راشي خو هغه غلط خلک یې واپس هغه خپل ځای ته راولي. او دویم نیکان خلک دي چې هغه سړی په تیارو کې نو سمه لار ورته وښیي، سم ځای ته یې څه کړي واپس یې راولي. نو یو مثال د بدانو په باره کې ذکر شوی او یو د نیکانو په باره کې. نو نن چې کوم دی هغه درېیمه قصه بیانېږي د حضرت ابراهیم علیه السلام، او دا متفرع ده په اول قانون باندې. وإذ قال او یاد که هغه وخت لرا قال چې ویلا ابراهیم علیه السلام ربی ای رب زما ارنی وخی ماتا کیفا سرنگی تحیی الموتا ترا ژوندي کوي مړو لرا. عزیر علیه السلام هم دا سوال کړی، نو ابراهیم علیه السلام هم د الله نه دا سوال وکړو، الا ته دا مړي څنګه را ژوندي کې، د دې کیفیت راته وښیه. نور خو زما ایمان شته دی، زه دا منمه چې ته ژوندي کول او مړه کول کې، خو څنګه کې طریقه څنګه ده هغه ماته وښیه چې زما څنګه چې علم الیقین ماته حاصل دی، نو داسې علم عین الیقین هم چې کوم دی هغه ماته څه شي حاصل شي چې زه په خپلو سترګو باندې د هغې مشاهده وکړم. نو الله تعالی ورته وویل ستا ایمان نشته؟ الله د ورته ابراهیم علیه السلام جواب ورکړو، نه زما ایمان شته، خو د دې دپاره زه دا غواړم چې زما زړه ته تسلي او سکون څه شي هغه میلاو شي. نو الله ورته څه وویل؟ الله ورته وویل ابراهیم علیه السلام 4 مرغۍ راونیسه، څو 4، او هغه مرغۍ حلالې که، سرونه ترې لرې که، د مرغو هغه سرونه د ځان سره کېده، او د مرغو د غوښې ټوکړې قیمه که، او بیا یې د دې غر په ډیرکۍ باندې کېده، او بیا دیو ته آواز وکړي چې راشه. نو د هرې مرغۍ غوښه به خپل سر له راځي او هغې پسې بنخلي، او الله به پکې روح واچي او ژوندي بګې ته به وینې چې الله څنګه ژوندي کول کوي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام داسې وکړه، نو الله هغه مرغۍ څه کړې را ژوندۍ کړې. نو هغه مرغۍ کمی مرغۍ وي. نو علما فرمایي چې 4 مرغۍ وي، په هغې کې زما عزتمندو یو کارغه و، څه شی پکې و؟ کارغه و. دویمه پکې کوتره وه، او دریم پکې طاوس و، مور چې ورته وایي، او 4م پکې بانګي و. نو زما عزتمندو بیا مفسرینو د دې مرغو څه صفات بیان کړي دي. نو انسان له پکار دی چې دا صفات د ځان نه وباسي، دا صفات څه کی د ځان نه وباسي. لکه علما فرمایي چې په کوترې او کارغه کې نه دی، دې کې حرص ډېر زیاتی، زر ټونګه لګوي، زر ټونګه لګوي چې بس دا دنیا نه پته زر یې وخورم. نو زما عزتمند علما کرام فرمایي چې انسان به ځان کې د ځناور دا صفت نه راولي، ځکه چې حرصمند سړی د الله ته خوښ نه دی، الله ته څه نه دی. نو د ځناور دغه صفت به د ځان نه څه کوي وباسي.
دویم هغه زما عزتمندو پکې دا مور ده تاوس په دې کې دا صفت دی چې دې کې عجب ډیر زیات دی دا په خپل حسن باندې ډیر زیات نازیږي خو دې د خپې ډېرې زیاتې توري نو بس دا چې دغه کې نو د خپلې خپې پټوي په دې وزرو باندې کوشش کوي چې زما د عیب پټي او دا حسن مې خلکو ته ښکاره شي نو زما عزتمندو دې کې دوه خبرو طرف ته اشاره ده انسان کې هم دا صفت ډېر زیات دی انسان وایي چې زه نیک ښکاره شم او خلک ویني چې دا ډېر زبرګ سړی دی او ځان خو ورته پته یي که نه خپل ګناهونه پټي که دې نه خلک خبر شو بیا خو مې په کاڼو باندې څه کي زما عزتمندو ډېره سخته ورځ ډېره محشر ده نن مونږ حدیث شریف کې وویل چې دروغ نه دی دا دروغ د دې ډېره سخته ګناه ده د قیامت په ورځ باندې کومو خلکو چې دروغ ویلي د قیامت په ورځ به ورله الله دې مونږ وساتي الله به ورله د غنمو 2 دانې ورکړي او ورته به وایي چې شابه دا وتړه د غنمو دا دانې څه که وتړه نو زما عزتمندو ټول محشر به لګېدلی ټول خلک به ګوري او دا انسان به پریشان او دریانه به ګرځي چې خدای پاک هر سړی به وایي چې دا دروغجن سړی دی ځکه چې محشر ورځ دی نو زه تاسو تپوس کوم زما عزتمندو په دنیا کې چې یو غلط کاری کنه زما او تاسو ضمیر ملامت کوي نو زما او تاسو کې څومره سو یا خلک را باندې خبر شو نو دینه به څه جوړي او هغه غټه ورځ زمونږ نه یاره ده چې په هغې باندې به الله مونږ سره زما عزتمندو سما الله دې په مونږ باندې د رحم معامله وکړي به هر حال نو انسان له پکار دی زما عزتمندو چې په خپل حسن باندې او په خپل ځان باندې نه نازېږي الله مونږ له روغ صحت راکړی دی د دې شکریا ایستل پکار دی قسم دې زما خلکو خبرې ته واورې څوک وایي زما د بچي کینسر دی څوک وایي زما د بچي رسولی ده څوک څه وایي پیسې ورسره نشته غریباران جاړي چغې سورې وایي مونږ له الله روغ صحت راکړی دی مونږ شکر وباسو الله وایي لئن شکرتم لازیدنکم ای مسلمان شکر وباسه شکر نعمت به درله زیات کم او که ناشکري کې غوره بیا به درته نعمت کې کمی راځي نو به هر حال په خپل حسن باندې نه دي نازېدل پکار دا د زناورو صفت د انسان په ځان کې دا نه راولي او بل زما عزتمندو هغه بانګي پاتې شو نو په بانګي کې شهوت ډېر زیات تاسو خیال کړئ که نه دا بس ډېر رواني نو زما عزتمندو بانګي دې کې شهوت زیاتې نو انسان مزان نه د شهوت ماده دا ختمي انسان مزان نه بانګي دی جوړي سړی وزا د بانګي د چې زیر راځي نه ګوري او بس وردانګي کنه دا د زناورو صفت دی انسان به خپل نفس دا په قابو کې ساتي او خپل نفس دا په قابو کې دي نه ساتلی کېږي دا به ته د یو نیک سړي سره کېنې د هغې په لاس کې به لاس ورکې ذکر اذکار به کې دې وجې نه پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی که ستا قوت او طاقت نو فلیتزوج ته ځان له واده وکړه او که دا وس او قوت دی نه نشي کولی واده پیسې در سره نشته د ښځې حق نشي ادا کولی نو بیا روجې نیسه چې خواهشات دي زما عزتمندو دا صحیح څومره چې انسان روټۍ ډېره خوري دومره د دې خواهشات صحیح زیات دي نو دا د بانګي انسان به ځان کې دا نه راولي به هر حال عرض مې دا کو چې دغه څلور سوې مرغۍ وې نو بیا علما کرامو په کتابونو کې لیکل لکه سورت کهف کې به د سپي په باس کې زه تاسو ته بیا وویم کنه چې په سپي کې لس داسې صفات دي چې انسان دا په ځان کې راولي نو دا ډېر کامل انسان جوړېږي څه جوړېږي یو صفت پکې دا دی چې دا سپی ډېر وفادار دی دی که نه دی دې له ته صرف یوه سپوره روټۍ دا ورله ورکې بغیر د مالګې نه ورکې دا دومره وفادار دی چې ټوله شپه ستا څه کوي څوکیداري کوي انسانه تم ځان کې وفا پیدا کا الله درله دومره نعمتونه درکوي سترګې چې څه نعمت وي الله درکړی دی ته ولې د الله سره وفا نه کړې د الله سره بې وفایي کې او په غلطو حسنونو باندې زما عزتمندو هغه نازېږي دا مه کوه پیغمبر سره مینه محبت وکړه یا رسول الله که ته پورته رڼایي ده ستا د حسن په هر ګل کې صفایي ده ستا د حسن بلبلان چې صبح دم در پسې جاړي جملویه ګویایي ده ستا د حسن زلیخه وکه یعقوب پتا شیداو جملویه شیدایي ده ستا د حسن او زه محمد امین د خپل زړګي ځکه ممنون یم چې پکې تمنایي ده ستا د حسن پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت پیدا کا
ستا به هر څه کار زما عزتمندو برابر شي. پیغمبر سره مینه داسې نه پاتې کېږي پیدا کېږي. پیغمبر باندې درود شریف ډېر زیات وایي صلی الله علیه وسلم. په دې باندې څه کېږي؟ یو منټ هم پې نه لګي. محمد امین باباجي وایي که نه، وایي د زړه په مینه وایه صلی علی محمد، لدی امر له خدایه صلی علی محمد، لیدلی می کیمیا ده د زړه زنګ درې پې بیایه صلی علی محمد. او تیاره قبر د پاره که شمع وړې نګاره، نو یو څه دې سرایه صلی علی محمد. او غمونه د هجران په دې بشي آسان، محمد امین ګدایه صلی علی محمد. زما عزتمندو د پیغمبر سره مینه دا ډېر. ما تاسو ته پرون د خر واقع بیانه کړې وه که نه، چې ګوره د خر څومره مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره، چې کله پیغمبر اسلام وفات شو یو طرف ته منډي بل ته اخر راغی کوی ته وولید او مړ شو. نو مونږ خو انسانان یو، د خر دغه صفت په ځان کې راوله نو کامیاب بشي. نو بهرحال دې آیت کې دغه بیانېږي. نو الله دغه مرغۍ څه کړې؟ ژوندۍ کړې. نو د ابراهیم علیه السلام زړه ته اطمینان څه شو؟ هغه میلاو شو. ترجمې ته غوږ کېده. وایذ او یاد کړئ هغه وخت لره قاله چې ویله ابراهیم علیه السلام ربي رب زما ارني وښیه ماته کیف څرنګې تحیي الموتى ته ژوندي کوې مړو لره. قال نو الله ورته وی اولم تؤمن، ته سوال ځکه کې چې ستا ایمان نشته دی؟ قال نو ابراهیم علیه السلام وی بله ولې نشته دی، زما خو ایمان شته، ولکن لیطمئن قلبي، زه د دې دپاره سوال کوم چې زما زړه ته تسلي میلاو شي. قال نو الله ورته وی فخذ ونیسه راونیسه 4 من الطیر، 4 مرغۍ هغه راونیسه، فصرهن الیکه، بیا یې ځان ته رانږدې که، یعنې ځان سره دغه که، بیا دې سرونه کټ که، دا پکې بیا محذوب دي، او بیا یې دغه که قیمه که او سرونه یې ځان سره کېده، ولته په غر باندې کېده تا ته به راشي. ثم جعل، بیا وګرځوه علی کل جبل منهن جزءا، ټوټه ټوټه د دې نه په هر غر باندې هغه کېدوه. ثم ادعوهن، بیا دا راوبله ځان طرف ته، ځان ته یأتینک سعیا، نو دا مرغۍ به راشي په منډه تا ته، په منډه به تا ته راشي، بس تا ته به پته ولګي چې الله داسې راژوندي کول کوي. واعلم او پوهه شه ان الله، چې بېشکه الله جل جلاله عزیز حکیم، ډېر زورور او د حکمت والا دی. الله دې موږ او تاسو له په دې باندې عمل کوي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین.